یو کس تپوس کړی دی چې مذهب او فرقه کې څه فرق او دعا او یا فرقې په باره کې رهنمایي وکړي. مذهب دین تم ویلی کېږي او مذهب د ائمو په خپله کې چې کومه فروعي اختلافات دي هغې ته ویلی. زموږ د ټولو مذهب دین اسلام دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعضې فروعي مسایلو کې دوه حکمونه یا زیات حکمونه هم روایت شوي دي په احادیثو. په هغې اختلافي احادیثو باندې عمل صرف او صرف په دې صورت کې کېږي چې یعنی د یو امام پسې سړی روان شي او که چېرې داسې نه وي نو بیا باندې عمل کول زما غونې امي سړي ته ستاسو غونې کس ته ګرانه شي. په فروعي اختلافاتو کې چې کوم نن سبا د ائمو مسلکونه جوړ شوي دي ته مذاهب وایي په اصطلاح کې بیا او اصل مذهب اسلام یو دی. نو لکه حنفي مذهب شو، شافعي مذهب شو او مالکی شو او حنبلی شو، دا فروعي اختلافاتو کې او د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اختلاف امتی رحمه، زما د امت دا اختلاف دا رحمت. دا یو کس وایي زما د زوی نوم زنائن الله دی، زنائن الله او د 5 میاشتو دا نوم کې هدل ټیک دی. زنایان خو ډېر خطا لفظ دی، دا د زنا تسنیه ده او زنا ته ویلی کېږي. فحاشي او بدکاري کول او دا د هغې تسنیه ده، ډېر خطرناک لفظ دی، دا نوم ته فوراً لرې. یو کس وایي چې من سکن البادیة جفا، د دې حدیث مطلب څه دی؟ بعضې خلک د دې غلط تشریح. من سکن البادیة جفا مطلب دا دی چې څوک په پیدیا په اعرابو کې پاتې کېږي نو هغه د تهذیب او د اخلاقو نه لرې وي، کله کله داسې یعنی هغه ګموار وي، هغه ته د سلیقې خبرې دا نه ورځي. بلې تپوس کړی دی اطلب العلم ولو بالسین. اهل علم فرمایي چې دا حدیث نه دی، حالانکه مولانا تھانوی رحمه الله په تشرف کې دا حدیث ذکر کړی دی. چې چا ذکر کړی دی څوک وایي چې نه دی، دا د هغه خپل تحقیق دی، او چې چا ذکر کړی دی هغه حضرات فرمایي چې د دې معنا که چېرې دا حدیث وي نو معنا یې بیا درسته ده او مطلب یې دا دی چې که د علم حصول په لنډ ځای کې ته نشي کولی نو لرې ورپسې لاړ شه. او اطلب العلم ولو بالسین که چېرې دا حدیث ټیک نی، لیکن د دې هم معنا نور احادیث ټیک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په یو حدیث پسې د مدینې منورې نه شام ته تللي دي. نو به هر حال که چېرې علم لرې وي نو حاصلول یې پکار دي. مطلب یې دا دی او دا د نورو احادیثو نه ثابت. یو کس وایي چې د الله جل شانو د ذات یو کم سل نومونه دي. الله یې ذاتي نوم دی. الله ته خدای ویل څنګه دي؟ خدای خو کافر بوتانو ته هم وایي. آیا خدای ویل جایز دي؟ د دې صفات بیان. الله جل شانه 99 نمونه په یو حدیث کې راځي او بعضې نور روایاتو کې او قرآن پاک ته چې وګورو نو د دې تعداد نه زیات هم جوړي. دا الله جل شانه ذاتي نوم الله دی او الله ته خدای ویل دا جایز دي. او دا د فارسی لفظ دی خدا، دا په اصل کې د مالک ترجمه ده. مالک دا الله جل شانه په اسماء صفاتیو کې یو نوم دی. هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه په خپله خود مختار وي، اختیارمن وي، هغه د بل چا د اختیار د لاندې نه، ټول واک اختیار د هغه په لاس کې. نو په دې لحاظ سره دا یو صفتي نوم شو، خو د فارسی ژبې ترجمه شوه د عربۍ. په دې سره سړی نه کفر ته وځي نه دا لفظ استعمالول ناجایز دي. به هر حال د دې په ځای باندې الله جل جلاله نوم استعمالول زیات افضل او اولا دي. باقي کافر که بوتانو ته هم خدایان وایي نو دا د معبود په معنا باندې وایي، د هغې عقیده غلطه ده. د کافرو د وجې نه خپل ټیک شی هغه پرېښول خو نه دي پکار. معبود هغه هم وایي، بت ته وایي، او زمونږ معبود برحق صرف او صرف الله جل جلاله دی د مسلمان. یو کس تپوس کړی که چېرې یو استاد خپلو شاګردانو ته ووایي چې ټول سجده وکړئ او بیا د سجدې په حالت کې سزا ورکړي، دا څنګه دي؟ دا کار ډېر خطرناک او ناروا کار دی. یو خو ماشومانو ته داسې سزا ورکول ټیک نه دي، او بل چې د سجدې ټکی ورته وکړي که دا ورته ووایي چې په ځمکه باندې سملی هغه بل شی دی، لیکن دا لفظ استعمال کړي دغه حالت کې سزا ورکول لا خطرناکه خبره ده. یو کس وایي د یو مړي 2 جنازې کول څنګه دي؟ مطلب یوه جنازه یې پېښور کې وشوه او دویمه جنازه یې په افغانستان کې وکړه.
دا جایز دی، لیکن هغه وخت چې د هغې مړي چې کوم نږدې رشته دار دی ولی دی، هغه ولی چې اول جنازه کې شرکت نه کړي نو بیا دویمه جنازه کېدی شي، او که چېرې هغه پکې شرکت وکړو نو بیا نه. یو کس وایي چې شاعر الله د دې معنا څه ده او دا نوم کې خل څنګه دي؟ شاعر الله معنا د الله نښې، د الله د دین نښې چې هغې ته سړی وګوري نو الله جل جلاله یاد شي. لکه جومات ته وګوري نو خدای یاد شي، خانه کعبې ته وګوري نو الله یاد شي، نو دا شاعر الله دی. او دا نوم ماشوم ته کې خل مناسب نه دی، ځکه چې هغه دپاره دا لفظ استعمالول ښه نه ده. یو کس وایي چې د ماسوتن لمونځ د سنت و وتر په منځ کې 2 رکعاته نفل کوم. بعضې خلک وایي چې دا د تهجد برابر دي او زه تهجد هم کوم، او بعضې وایي چې روزانه 1000 نفلو برابر دي. د دې دا فضیلت ما چېرته په کتاب کې نه دی لیدلی د دې 2 رکعات. او هسې پکار دا ده چې د تهجد د وتر مونځ د ماسوتن مونځ سره متصل وشي، د دې نه پس بیا نفل کو. یو کس وایي چې زمونږ د محلې چې کوم جومات دی په هغې کې زما مونځ کول زړه نه غواړي، او 2 مؤذنان په هغې کې بانګ وایي، لیکن د هغې اواز داسې دی چې په ځای د دې چې زړه ورسره خوشحال شي او تازه شي، په زړه کې سستي کاهلي پیدا کېږي. او د امام صاحب تلاوت هم داسې دی چې هغه مې زړه ته ښه نه لګي. زه بل جومات ته ځم، خپل جومات کې مونځ کوه چې کله یې غلطي نه وي خوښ. داسې وي مثلا چې په ګناه کې مبتلا د امام صاحب او یا د مؤذن اذان غلط دی نو بیا ده. یو کس وایي زمونږ یو رشته دار دی، هغه وایي چې زه بخاري شریف نه منم. د دې وضاحت وکړئ. بخاري شریف کتاب دی د امام بخاري رحمه الله د احادیث، او د بخاري شریف نه منل د دې مطلب دا دی چې زه امام بخاري چې په خپل کتاب کې کوم احادیث ذکر کړ دي زه دا نه منم. او چې کوم سړی د احادیثو انکار کوي د ته منکر حدیث وایي، او منکر حدیث چې کله د حدیث انکار وکړي نو دی بیا د دین نه د دین د یوې غټې حصې نه انکار کوي. دې سره سړی شوده کفر ته وځي، ځکه چې د حدیثو نه بغیر د قرآن کریم وضاحت د هغې اجمال تفصیل هغه سړی د خپل ځان نه نشي بیانولی. که چېرې حدیث لرې شي د قرآن پاک نه، بیا به یو ملحد او زندیق او دهریه راځي او هغه به قرآن پاک هغه تفصیل او تشریح کوي چې کومه د ده په مضغو کې راځي. قرآن پاک به هغه تشریح نه کوي چې کومه د قرآن پاک اصل تشریح ده. او خوارج چې د صحابو په زمانه کې پیدا شوي د هغې دغسې عملو، هغې به د قرآن پاک تشریح ځان نه کوله او احادیث یې نه منل. هغې سره حضرت علی کرم الله وجهه جنګ کړی او وجلي او قتل کړي و ټول. یو کس وایي چې زه طالب علم یم او زما مور او پلار چې زما دپاره رشته کوم ځای کوي نو هغه رشته زما نه ده خوښه، نو زه څه وکړم؟ ته دا وکړه چې ستا رشته نه ده خوښه نو ته مور او پلار ته ووایه چې زما نه ده خوښه. او که چېرته ته چېرته په بله جینۍ باندې مینې د دې وجې دی دا رشته نه ده خوښه چې مور او پلار ته کوي نو دا ټیک نه ده. کیدای شي چې په دې کې تا ته خیر وي. داسې مه کو، که څه عیب پکې نه وي او که نه نو صفا مور او پلار ته ووایه چې زه دا رشته نه کوم، ماته یې مه کوئ. یو کس تپوس کړی چې ذوالقرنین نوم څنګه دی او د دې معنا څه ده، دا کېښول څنګه دي؟ ذوالقرنین نوم کېښول جایز دي، او ذوالقرنین معنا یې لغوي خو د دې ده 2 ښکرو والا. او دا ذوالقرنین چې کوم دی نو قرآن پاک کې ښه سړی ذکر شوی دی. بعضې د نبوت په باره کې وي خو نبی نو بلکې نیک بادشاه تیر شوی، او الله جل شانه په دنیا کې حکومت ورکړو په ډېره وسیع دنیا باندې. او ذوالقرنین ورته ځکه وایي ده ته چې د مشرق نه مغرب پورې د شمال او جنوب سفر یې د کړي. د طلاق په باره کې یو طالب علم سوالونه کړي، دا د مونځ نه پس وکوي بیا دا سوال. یو کس په انګلیش کې څه ټکي لیکلي دي خو د هغې تلفظ غالبا داسې جوړېږي، دی وایي چې انایا نوم څه معنی ده؟ دا نوم کېښودل جایز دي که نه؟ عین سره چې شي دا نوم کېښودل جایز دي. د دې معنی ده مهرباني. یو کس وایي چې موږ په جی ټي روډ باندې میوه خرڅو او د ټریفک وارو نه ډېر پریشان یو. په ورځ کې 4-5 ځله زموږ نه 3 یا 4 کیلو میوه هغوی وړي، دغسې اوچتوي بغیر پیسو. موږ له دوی سره څه چلو؟
استاسو د سړک په غاړه باندې میوه خرڅول دام ټیک نه دي، ځکه چې د سړک فوټپات او لار متنګه کړي ده، نو دا ښه نه ده. ظلم په تاسو کې هم دی، او که نه خپل ځای دی په خپل دکان کې خرڅوئ، نو بیا ټرافیک والا ظالمان دي چې بغیر د پیسو نه تا نه اوچتوي. ته ورته مور کو چې هغوی تا نه اخلي. یو کس وایي چې زمونږ په علاقه کې یو دینداره سړی دی، هغه د ټولې علاقې د تبلیغیانو وروڼو نه او د جومات د امام نه او د عامو خلکو نه پیسې اخیستې دي او په دې پیسو باندې دی منافع ورکوي. د ده دا موقف دی چې مونږ په دې پیسو باندې 3 یا 4 قسمه کاروبار کوو. آیا دا منافع حرام دي او که حلال؟ داسې خو ډېر صورتونه او قسمونه د خلکو په نظر کې تېر شول، خو ټول داسې ګډوډ. په هر حال که چېرې یو سړی جایز کاروبار کوي، نو جایز کاروبارونه شته، مضاربت وغیره وغیره. خو نن سبا داسې خلک ډېر کم وي، د خلکو نه پیسې واخلي او بیا د هغې انجام ښه نو دا سوچ وکړئ چې دا کاروبار یې ټیک دی او که نه. د هغې تفصیل چا مفتي ته په کاغذ ولیکه، هغه ته یې ورکړه. یو کس وایي چې مونځ وشي او بیا د مونځ نه پس دعا هم اوزدی شي، د هغې نه پس دعا غوښتل لا ټیک دي او که نه؟ او د امام د دعا نه پس په سجده کې تلل او د الله پاک شکر ادا کولی شم که نه؟ او چې امام دعا وکړي د هغې نه پس هم ته دعا غوښتی شي، اوږده دعا غوښتی شي. دعا کې دغه وخت کې پابندي نشته. البته که چېرې مونځ پسې سنت وي نو سنت ورپسې فوراً وکړه. او د دعا دپاره په سجده کې پرېوتل دا هم جایز دي، لیکن مونځ پسې فرض مونځ پسې فوراً پرېوتل په سجده کې دا ټیک نه دي، ځکه چې اشتباه راځي د مونځ سره. دغه کس وایي چې ما ته داسې ذکر وښیه چې زه غلط کار پرېږدم او 5 وخته په پابندۍ سره مونځ کوم. داسې کلمات نشته دی چې هغه سړی مجبور کړي، او دا دین اختیاري دین دی. دا به په خپل قصد او ارادې سره غلط کار پرېږدي، د دعا په ذریعه او د نیکو مجالسو په ذریعه او د الله د ذکر په ذریعه او په تدبر غور او فکر سره د قرآن پاک د تلاوت په ذریعه د سړي د ګناهونو نه په زړه کې نفرت پیدا کېږي او ګناه بیا پرېږدي. یو کس وایي چې آیا الله تعالی د بنده حقوق معاف کوي؟ لکه څنګه چې یو واقع د بني اسرائیلو مشهوره ده. الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی، هغه خپل حقوق هم معاف کوي او ګناه کبیره بغیر د توبې نه معاف کېږي، لیکن خدای په هغې باندې قادر دی، که ویې غواړي نو معاف وکړي. او د بندګانو د مخلوق حقوق چې څو پورې هغه مخلوق نی معاف کړی بنده، نو تر هغې پورې نه معاف کېږي. ځکه د بنده حق که پتا پوری وي د هغې د ادا کولو دنیا کې کوشش کړو. لیکن که چېرې یو سړی الله جل شانه ته داسې یو عمل وکړي چې خدای پاک پرې راضي شي او ده ته ووایي چې یا الله جل شانه نه دا غواړي چې یا الله زما خو اوس په وس کې نشته د فلانکي حق ادا کول، ته هغه بنده زما نه راضي کړي، ته ورته زما نه طرف نه څه شی ورکړي چې هغه زما نه خوشحال شي او ما معاف کړي، نو الله پاک په هر څه قادر دی، داسې کولی شي. یو کس تپوس کړی دی، وایي چې یو ملګری وایي چې د الله دپاره اسم ذات لفظ مه استعمالوي، ځکه چې دا لفظ ذات د خاندان د نسل د قوم دپاره استعمالېږي. نو دا لفظ استعمالول څنګه دی؟ اسم ذات د الله جل شانه دپاره استعمالېږي او د ذات دا لفظ ټکی د الله دپاره استعمالول جایز دي. نو اسم ذات دا ټکی استعمالول د الله دپاره دا جایز دي. هغه ذات چې د قوم دپاره استعمالېږي هغه جدا دی. یو کس تپوس کړی دی چې ان الانسان لربه لکنود، دا د کافرو دپاره دی او که د مسلمان دپاره دی؟ دا آیت معنی دا ده چې انسان د خپل پروردګار ناشکر دی. دا د کافر دپاره هم دی او د مسلمان دپاره هم دی. او د کافر ناشکري ډېره غټه ده چې هغه د الله پاک کفر کوي، او د مسلمان ناشکري هغې ته هم ناشکري ویلی کېږي، لیکن د کافر د هغې نه کمه ده. امام بخاري رحمه الله په کتاب الایمان کې یو ترجمة الباب راوړي دی، بابن کفر دون کفرن، یو کفر د بل کفر نه کم، یو کفر د کافر دی هغه غټ کفر دی، او یو کفر د مسلمان دی چې هغه یو ګناه وکړي. نو بهرحال ناشکري دا دواړه ده، لیکن د یو ناشکري داسې ده چې سړی کفر ته وباسي، د کافر ناشکري، او د مسلمان ناشکري داسې ده چې ګناه ده لیکن کفر ته نه وباسي. یو کس وایي چې د وعدې خلاف ورزي کولو حکم څه دی؟
حدیث مبارک کې هغه کس ته چې څوک د وعدې خلاف ورزي کوي هغه ته منافق ویلی شوي دي. دا سړی منافق دی د حدیث په روح سره. دویم تپوس یې کړی دی چې په خپلو بچو کې فرق کول. نور یې څه تپوس نه دی کړی چې د دې مطلب څه دی، او کیدای شي د دې مطلب دا وي چې یو بچي سره مینه ډېره کوي، د بل سره کمه کوي، یا یو ته پیسې ورکوي بل ته نه ورکوي. نو یو ته هدیه ورکول او بل ته نه ورکول دا خو ټیک نه دي. لیکن که چېرې یو زوی د ده په کار راځي او هغه د حق الخدمت په طور سره ورکوي نو هغه ورکولی شي. یو کس وایي چې زما سوال دا دی چې موږ د علماو نه اورېدلي دي چې قسم صرف د الله تعالی په نوم خوړی کېږي، نو الله تعالی په خپل کلام پاک کې د مخلوق په نوم څنګه قسم خوري؟ فرمایي لکه والعادیات ضبحا او واللیل اذا سجا وغیره وغیره. یعنی الله پاک خو خپل نوم نه علاوه په مخلوقاتو هم قسم خوري. جواب دا دی چې دا احکام چې دي دا د انسانانو دپاره دي، دا د خدای دپاره نه دي. ما او تا باندې مز فرض دی لیکن الله جل شانه باندې مز نشته دی. ما او تا باندې روزي نیول فرض دی، الله جل شانه خراس کا کینا. ما او تا باندې زکات فرض دی، دا الله جل شانه دپاره دا حکم نه دی. بندا د الله بنده دی او دی به د الله حکم مني. چې کوم حکم د بنده دپاره وي هغه د الله دپاره نه ښه. دا ممانعت ما او تا دپاره دی او دا د الله جل شانه دپاره نه دی چې د الله په نوم باندې به قسم خوري د هغې نه علاوه په بل څه باندې نه. خدای پاک د دې اصولو پابند نه دی. البته الله جل شانه د عدل والا ذات دی او د هغه ټول صفات کمالیه دي. بل بیا علماء کرام وایي چې الله جل شانه کله په غیر الله باندې قسم خوري نو د هغې اهمیت ته اشاره وي. دا غي اهمیت او نورم په ډېر مقاصد دي، لکه والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. په تین مې د قسم وي انځر ته وایي، والزیتون په زیتون مې د قسم وي، وطور سینین او د تین او زیتون په علاقه کې ابراهیم علیه السلام تیر شوی او د طور سینین په علاقه کې موسی علیه السلام تیر شوی دی. وهذا البلد الامین او په دې ښار مې د قسم وي، ښار د مکې مکرمه مراد دی. او په دې ځای کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت او بعثت شوی دی. نو دې ځایونو اهمیت ته اشاره ده چې دا دومره مقدس مقامات دي چې دلته انبیا پیدا شوي دي. مخکې بیا را روانه خبره کړې ده.